بس زمونږ یو مطالبه ده، خبرې ډېرې نه کوو، د مولانا ادریس صاحب د شیخ ادریس صاحب قاتلان د ګرفتار شي. دا نه انټیلیجنس آلات دي چې دوی غواړي که نه ذکر رحمانه په یو هفته او په 3 ورځې کې به دا قاتلان ګرفتاریږي، خو په شرط لري چې حکومت د دې قاتل نه وي. دا سره یاد ساتئ، که چېرته حکومت یې قاتل وي بیا ګیله د چا نه کوي؟ بیا ګیله نه کېږي. دا به لې کېږي چې حکومت ته دې قاتل نه وي نو دا به ګرفتار شي، او که حکومت یې قاتل نه وي، که حکومت یې قاتل وي یا ورسره شریک وي یا سار بازي بیا دا نه کېږي. زما انشاءالله امید دی چې حکومت په دې کې انوال نه وي. دا به انشاءالله موږ ته ښیي، د الله نه به دعا کوو چې الله تعالی هم د دوی په لاس باندې د قوم ته قاتل ګرفتار کړي. نه بدامني غواړو په دې ملک کې، او دا بدامني ځکه نه غواړو په دې ملک کې چې شیخ ادریس صاحب په هغه کلمه باندې قتل شو، وفات شو، شهید شو چې د عاصم منیر لپاره به چېرته یو کلمه ویلي که نه، نو ټول خلک پیږي په دې باندې. نو مړه دا خو ستا په نوم شهید شوی دی، ستا په تحفظ کې شهید شوی دی، ستا په نوم باندې شهید شوی دی. موږ هم د هغه ملګري په بعضو خبرو کې دا ځان سره یاد ساتئ، موږ د دې ملک بده نه غواړو، قسم په الله که د دې ملک بده غواړو، بلکې دړه نه وي چې څوک د دې ملک بده غواړي یا الله تباه برباد کړي. موږ د دې ملک بده نه غواړو. دا ملک نه موږ امریکې ته سپارو، نه یې رانه امریکا اخیستلي شو، نه یې ورته سپارو، نه یې رانه هندوستان اخیستلي شو، نه یې ورته سپارو، نه یې رانه اسرائیل او د اسرائیل ایجنټان اخیستلي شو، نه یې ورته سپارو، نه یې رانه روس اخیستلي شو، نه یې ورته سپارو. قسم په الله باندې قسم درته خورم، هېڅ ضرورت نشته د قسمونو، خو قسم درته خورم چې دا ادارې به د دې ملک په قربانۍ کې نه وروستو ویله، او دا د عوامي خلک او دا محبین د اسلام به انشاءالله د دې ملک او د اسلام د تحفظ لپاره په اول شب کې جنګېږي انشاءالله. مولانا حسن جان مړ شو، وفات شو، تاسو ولیدل چې قاتل ګرفتار شوی. مولانا سمیع الحق صاحب وفات شو، تاسو ولیدل چې قاتل ګرفتار شوی. مولانا حامد الحق صاحب اوس پروس کال وفات شو، تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. مولانا شامیزی صاحب وفات شو، تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. مولانا یوسف لدیانوی صاحب وفات شو، شهید شو، تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. قاری حق نواز صاحب د مټي شهید شو، تاسو ولیدل چې قاتل گرفتار شوی. دون خلق او دون علما په دې برجوړ کې شهیدان شو، خاص کر بیا په پیښور کې شهیدان شو. اوس پورې مونږ چرته زما در روان دی، حکومت دا اعلان نه کړی چې پلان کې عالم قاتل ما گرفتار کړي. ګنې تاسو وایي چې حکومت دا ویلي چې ما د مولانا سمیع الحق صاحب او ما د مولانا حامد الحق صاحب الله رې نظم چې ما د مولانا سمیع الحق صاحب او ما د مولانا حامد الحق صاحب او ما د قاری حق نواز صاحب یا د علماء قاتل ما گرفتار کړي. مونږ ته دی وي دا زموږ شک ځکه پیدا شي، دا زموږ خفګان ځکه پیدا شي، دا زموږ په څوکیدار باندې شک ځکه پیدا کېږي چې څوکیداره چېرته خو پر خپلې څوکیدارۍ کې د نوم دپاره یې ونیسه که نه. نو زموږ حکومت ته دا درخواست دی په دې علاقه کې چې اجلا مړ شي قاتل یې 2 ورځې پس گرفتار، په دې علاقه کې چې ټیک ټاکر مړ شي قاتل یې 2 ورځې پس گرفتار، په دې علاقه کې که ډم مړ شي، سنگر مړ شي، ګلوکار مړ شي قاتل یې 2 ورځې پس گرفتاري. مولانا حسن جان صاحب وفات شو، بس هغه وخت کې خلا خیر دی، دونه آلات هم نور راغلي. اوس خو داسې آلات دي که نه ذکر رحمانه، دا نه سیکورټي او دا نه انټیلیجنس آلات راغلي دي که نه چې د حکومت غواړي او دړنې کي او الله دې وکړي داسې چې انشاءالله هفته تېرېږي نو دوی به انشاءالله دا قاتل انشاءالله نیولي وي. داسې انټیلیجنس او داسې تکړه آلات بیا خو داسې عالم د هغه حفاظت ذمهواري خو تا ته ده که نه، څوکیداره تا ته خو دا حق دی که نه، څوکیداره ته خو د دې ملک څوکیدار راغلی، ته خو دا څوکیداري چاله ورکیم نه. که ملا چېرته وایي چې زه څوکیدار یم نو د سټ نه یې نیسې ماته، که چېرته بل څوک وایي چې زه څوکیدار یم ته خو دا څوکیداري چاله نه ورکې، ستا نه دا څوکیداري مبارک شي. خو څوکیداري خو په سمه طریقه باندې وکړه که نه، څوکیداري خو ښه په تکړه طریقې باندې وکړو. زمونږ ورسره دعا وي چې الله دې دې څوکیدارۍ کې په خیر باندې وساته، او دا به مې چې چا کړي الله تعالی دې تباه برباد کړي، الله تعالی دې کور روان کړي، الله تعالی دې په دې لاسونو کې چنجیو کې، الله تعالی دې په سټونو کې چنجیو کې، الله تعالی دې په سینو کې چنجیو کې، الله تعالی دې ولا دا وس نه ورکړي چې بیا نور ځای کې عالمان حافظان یا عام اولسي خلک د دې ملک او د دې وطن عام معصوم خلک
دوی باندې الله تعالی د دوی وس نور نه برکوي او الله دې په خپل قهر باندې تباه برباد